19 सिपारा आयत नंबर 39 قال يا أيها الملأ دي ده نه دیږي ها جی قال نو فرمایل دی سلیمان علیہ السلام یا ایها الملأ اے درباریانو ایکم کم یو پتا سکیاتینی راتلو کی ماتاب بعرشها پتخت دی سرام قبل ان یاتونی مکر دین چلی راتلو کی ماتا مسلمین تابداری کون کی نقالا او فرمائل عفریت من الجن اغدور ورپدی جناتو کی انا آتی کا درد چزبراتلو کم تاتاب به پدی تخت دی ملکی بلقیس سرا قبل ان تقوما مخکر دین چی تپاسی من مقام کا دا مجلس قضا خپلنا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان جاری کو چی دی ملکی بلقیس دا تخت چی کم دے کنا دا ما تا سوک ذراری نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی سو وی دا دو میاشتو پا مسافت پاندی دا ملکی بلقیس دا چه کم تختو کنا وی دا دا سلیمان علیہ السلام دا دی بادشاہت دا دو میاشتو پا مسافت پاندی لریو نو سلیمان علیہ السلام فرمان جاری که چه سوک پدا ما تراوڑی نو پا دی جناتو کی اگر زورور نو عفرید سرکش تمویل کیگی عفرید چه کم دن طاقتور تمویل کیگی نو پا دی جناتو کی مختلف اقسام دی گوره خواه مختلف اقسام دی نو یو طاقتور پیریو چه سلیمان علیہ السلام تیوی کنا وی تا چه سو دخپل مجلس قضا نپاسی ویما با دخ کتخت ستا مخی تی خو دی خواه نو علماء ذکر کئی حضرت سلیمان علیہ السلام دا سحر نوالت تر غرمی پوری بخپل دربار کے بے دخل کو پیسلی کولے وی تی غرمی تا تسو پاسین استا مخی تبی کا خجی وَإِنِّي بِشَكَدَ چِمْ عَلَيْهِ پراوڑلو ددی باندی لَقَوِيٌ قُوَّتْ وَاللَّرُنْ کِم أَمِينٌ أَمَانَ الدَّارُ قَالًا اُفَرْمَائِلَ الَّذِي آكَسْ عنده چی پنیزد علم من الكتاب علم د کتاب نو حضرت سلیمان علیہ السلام متوی وی ددی سحر نوال تر غرمی پوری خودیر ٹیم دے ددی نمزر پکار دے نو علماء کرام ذکر کئی قال الذین ویاکس عنده چی پنیزد علم من الكتاب علم د کتاب مطلب تینا اسم اعظمو نو ددنمو آصف بن برخیہ آصف بن برقیہ چی سوکوئی تیدا دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا ماسیز ہوئے وخا حجی انا آتی کا درد چراتل بوکم تا تبئی پدی سراب قبل ان یرتد الیک طرفک مخ قبل ان یرتد الیک طرفک مخ کی درب تسترگستانا وانا فلما پسر کل چیر آہی ولد دا تق مستقرا عنده موجود دا پخواکی قال فرمائل لی سلیمان علیہ السلام هذا من فضل ربی دا دو مہربانی در رب زمان دے لیبلونی دا چی آزمائشو کی فما باندی اشکرو دا چیز شکر ادا کوم دا نعمت اللہ تعالی ام اکفرو یانا شکری کون کم ومن شکرا چاچی شکر باسو فإنما پس بیشک خبر دا دے شکرو شکر گداری لنفسی مفید بید پار دا نفس دو ومن کفرا چاچی کفرو فإن ربی پس بیشک رب زما چی دے غنیون بے پروادے کریم معزز عزت ورکون کے دے نقال نو فرمائل دے سلیمان علیہ السلام نکرو بدل کی تاسو لحاد دید پار عرشہ تخت دی ننظرو گور منگا اتحت دی چی پی جندن کی رہی تخت لرا ام تکونا یا نددا من الذین دا خلقنا لا يحتدون چی ندی ہدایت حاصل ان کی نو فلما پسر کلچی جاعت راتلو کل دی ملکی بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سخاب نو قیلا اویلچو اہا کذا عرشو کی آیا داسر عرش تاب علماء کرام ذکر کئی حضرت سلیمان علیہ السلام وید ملکی بلقیس پدی تخت پندے ناستے خواہ ملکی بلقیس پدی تخت پندے جلوہ افروزو کنا نسکی دی ملکی بلقیس نتپوس کئی وید ما اوریدلی دی چستامیو تختے داسرے ملکی بلقیس چی ورتدا سیو قتل کنا نپویشو چی دا خوص مسئلہ شوی دا تخو سچل شوی دے خجی نو قالت نوی دی ملکی بلقیس کعنہو ہو گویا کہ داخو اغدے وَأُوتِينَ الْعِلْمَ را کڑ شوی دا منگتا علم من قبرها مکر دینا
وکنا یمونگا مسلمین تابیداری کونکی وصدها من کڑے ودی لراما سکانت چی ودا تابدو بندگی کونکی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی ناب انہا بی شکدا کانت ودا من قوم کافرین دا قوم کافرانو ناب. حضرت سلیمان علیہ السلام دیتا اگا خپل ضعف علمی خکارا کئی چی گوره تگوره سی عقل و علم دی گوره کمزور دی تگوره چی دا دی اللہ نما سوا دا دی نور پا دی عبادت کی مصروف ہے کنا دق کا پیسالہ دی غلط کردی دا نو دا دق کی دلیل دا اثبات تا پارا حضرت سلیمان علیہ السلام متسکی دا یو حیل جوڑی خواه اگرچہ بعضی مفسرینو چې کمدن حق ډېرې خبرې راغستې دي لکه صاحب د تفسیر ابن جریر لیکلی دی کنه وای سلیمان علیه السلام ته چې کم دی کنه وای دی جنات وته وی چې د ملکه بلقیس چې کم دا وی د دې مور چې کما وا وی هغه پیری وها د دې مور چې کم دا کنه وی هغه پیری وا نو وی د دې سره وی د دې په دې خپو باندې وی لوی لوی ویخت دینو وی دغه ویخت چې کم دی حضرت سلیمان علیہ السلام ته وی چې د دې د خپې ډېرې بدرنګي دینو ٹھیک شو نو سلیمان علیہ السلام د دې د سچای معلومولو د پاره وی دغه یو هیله جوړ کړه خو دغه خبرې د شان د پیغمبر سره مناسب نه دي ښا د پیغمبر د شان سره مناسب نه دي علماء لیکلي دي کنه وای صرف او صرف د دې هغه ضعف علمی ښکارا کوي چې سره په ظاهره کې دي تکم شیخ کاری حقیقت ګره د هغې نه الټ دی ٹھیک شو څه چلیو کو یو علماء کرام ذکر کوي وای دی جناتو ته حکم وکړو نو دی حوضونه جوړ کړل حوضونه جوړ کړل او بیا هغې ته میان د دریاب نه چې کمدن هغه میان راوستل په هغې حوضونو کې پری خوضل نو بیا د هغې د پاسه شیشه چې کمدنه هغه پې د پاسه ورواچوله نو د هغې کې داسې اړو فرق نه کېده چې دا اوبه دي او که د دې د پاسه شیشه ده نو علما کرام ذکر کوي ملکه بلقیس ته چې کم دی که نه وایي د دې د استوګنې چې کم ځای حضرت سلیمان ورته وی دغه محل وي ستا د اوسېدو ځای دی ځوي نو چې دا څنګه روانه شوه که نه نو د دې تصور دا و چې ګینې دا خو ډېرې اوبه دي نو دې دا پنسې چې کمدنه هغه اوچتې کړې ښه جي نو قیله وویل شو لها دیتا ادخل الصرح داخل چه دی محل تا نو فلما پسر کله چې رأته اولید دی لرا حسبته نو ګمانیو که په د باندې لجتن د جور اوبو وکشفت عن ساقیها ښکاره یې کړې هغه خپلې پنډۍ نو قال نو فرمیل دی سلیمان علیه السلام انه بشک دا صرح یو فرش دی ممردن چې منقش کړی شوی دی من قواریر د سنا د شیشینا نو قالت نو دی ملکه بلقیس رب ای رب زما انی بشک د چم ظلم تو ظلم می کړی نفسی په خپل نفس باندې پس سرا په عبادت تغیر سرا واسلمت تابعداری کون کم زما سلیمان سره سلیمان علیہ السلام نا لله رب العالمین د پاره د رب د ټولو مخلوقاتو نو بیا اوس دلته کې قرآن تر دې پورې چې کوم نه هغه د ملکه بلقیس تا واقعه ذکر کړی دا نو آیا ملکه بلقیس او د سلیمان علیه السلام نکاح شوی دی که نه دی شوی د دې نه مخکې څه وشو نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای امام مجاهد نه چا تپوس وکړه کنه وی څه دی وی د ملکه بلقیس او د حضرت سلیمان علیه السلام نکاح شوی دی نو دی ورته څه وی د حضرت عکرمه په حواله سره ورته وی الله او د الله پیغمبر ته د هغې په باره کې ښه علم دی وی موږ ته د هغې په باره کې پته نشته یو قول بل قول پکې مفسرینو دا ذکر کړی دی که نه وایي سو حضرت سلیمان علیه السلام وی دی ملکه بلقیس چې پې کله ایمان لاړه که نه نو سلیمان علیه السلام وی ورته وی چې اوس په څه کې دې سره به چې کوم دن هغه ستا دپاره نکاح پکار دی نوی دی ورتوی چې سیب زه خو چې کمنر هغه د عربو د اقوامو سره زما د دې قوم سبا کې چې کمنر هغه ډېرو خلقو وی د رشتو د هغه آفرز راغلی دي خو وی زه تیاره نه یم نو وی بیا حضرت سلیمان علیه السلام ته یو بادشاه چې کمنر د هغه نوم واغسته سیب چې د هغه سره مې نکاح وکړي وی حضرت سلیمان علیه السلام ورلا د هغه سره نکاح وکړو یو قول ٹھیک شوا بل قول پکې مفسرینو دا ذکر کړی دی چې کوم دریم دی که نه وایي حضرت سلیمان علیه السلام د ملکه بلقیس سره نکاح کړی دی وایي د دې نه اولاد هم او حضرت سلیمان علیه السلام وایي په دغه کې ملک سبا کې وایي داسې 3 عمارتونه تیار کړي وو چې دقسې عمارات په ملک سبا کې بل هېڅ چرته
نو وی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام په میاش کې 3 ورځې ورتبه او 3 ورځې به دې سره تیرولې او د دې دا بادشاہت چې کم دی کنه وی د کسي برقرار اوساته ٹھیک شو خو باقی حقیقت چې کم در هغه الله ته پته راخه خجی نو لقد فتاکیک سراب ولقد فتاکیک سراب صلنا لګل مونږه الی سمودا سمودیانو تاقاهم رود صالحا صالح علیہ السلام ان اعبدوا الله دا چې بندگی کوي د دې الله تعالی فاذا هم پسناگهان او فریقان دوړل یختصمون چې څه کول مباحثه کول یو بل سره نو مخکې رکوع کې واقعه د سليمان علیه السلام او د ملکه بلقیس ذکر شو نو پدې کې واقعه د حضرت صالح علیه السلام او د هغه د قوم ذکر کیږي نو قالن او فرمایل دی صالح علیہ السلام یا قوم ذما لم تستعجلون ولی پتلوار سره مطالبه کوي تاسو به سیئه د عذاب قبل الحسنه مقید توبه او د رحمتنا لولا تستغفرون الله ولی بخنن غواړی د الله تعالی نه لعلکم ترحمون د دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي نو قالوا ویل دی اطيرنا بكابت پالین سمن پتا سراب وبمن او پاچا سره ما کتا سره دی من المستغفرین علماء ذکر کوي کنه وای الله په دې باندې قحط راوستو نو حضرت صالح علیہ السلام ته وی تاسو سپیری وی تاسو د وجنه چې کمنر هغه موږ سره وی داسې کیږي وی چې کله نه تاسو راغلی کنه وی داسې کار شوی دی حالانکه یاد ساتئ اسلام کې ګوره د سپیروالي څه کنسپټ نشته لا طیرة فی الاسلام زمون خلق اکثر وی کنا وی دا پلان کې سپیر دی یره دا کو سپیر دی یره دا ناوی سپیر دا یره دا گاڑی سپیر دی یاد ساتئی اسلام کې گوره د سپیروالی سا تصور نشتے ٹھیک شوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی لا طیرتا ولا سفرا سفر واسیم گوره اسلام کې سا تصور نشتے گوره ٹھیک شو دکه په خوا دې مشرانو به اکثر وی کنه وی سفر د سفر میاشت وی ډیر بار مو دی وی سفر ماسی وهل کوي سفر اول ولا رجب فرجب په دې میاشت کې خلق به کم نه خلق به یره به محسوس ولا نو حضور او فرمایل چې ګوره د کیسې زونو اسلام کې ګوره صح حقیقت رښتا دکه چې سکیږي الله داغه د الله فیصله یې ګوره حجی قالن او فرمایل ورته صالح علیہ السلام طائرکم اغنه ستستاسو عند الله مبعوث دی پنی د الله تعالی بلنتم بلکې تاسو قوم یو داسې قوم تفتنون چې په فتنه کې واقع کړي شوی وکانو فی المدینه په دې ښار کې 9 رهط نه کسان یفسدون فی الارض چې فساد کوونکي په ځمکه کې ولا یصلحون نو اصلاح کوونکي نو رهط قبیلی ته وي او چونکې دا وي شو د دې قبیلی مشران بو وای دی پس رستو هغه یو مضبوطی قبیله وینو ځکه د دې نه تعبیر پر راحت سره شوی دی قالوا نو ویلی تقاسموا قسمون قل پخپل ما بین کی بالله پدا تعالی تعالی لنبیتنه خام خاشبت بتیرو د صالح علیہ السلام د پاره او اهله او اهل د پاره ثم لنقولن بیا او یمنگا لولیه وارثان د صالح علیہ السلام تا ما شهدنا نی حاضر شوی منگا مهلك اهله د هلاکت د صالح علیہ السلام تو ان لصادقون بشک من رختنی په خپل خبره کی وبکروا مکروا کریم کرن په مکر کولو سرا ومکرنا تدبیرکم مکرن د تدبیر کولو سرا وهم لا يشعرون او د شعور نه لرو سې چلو کو د حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام د اغه د شهید کولو اراده وکړه الله وي موږ د دې د تبا کولو منصوبه جوړ کړه فتلک دا بیوتم کورون ددیدی خاویتن ناغردیدون کی دی بما پساب داغی سراب ظلمو چی شرکون کیو دی ان فی ذالکا بیشک بدی مذکور کلایت نشانی دی لقوم دپار دا قوم یعلمون چی دی پویگی وانجین الذین نجات ورکمونگا خلق تامون چی مومنان دی وکانو دی یتقون زان ساتون کی دسنا زان ساتون کی دی بد عملو دی قوم د صالح علیہ السلامنا ولوتن اولیگل من لوط علیہ السلام اذ قالار کلچی اویدی لوط علیہ السلام لقوم اخبر قوم تا عبداللہ ولی
کم دی جی خجی نو فانظر گورا کیف کانا سرنگش عاقبت مکرهم انجام دا مکر دی انا دمرناهم دا چه حلاک للمنگ دی لراب وقومهم و قوم دی لر اجمعین طول لراب فتلک دا بیوتم کورون دی خاویتن غردیدون کی بما پسبب دا اغی سرا ظلمو چه شرک ان کی دی ان فی ذالک بشک پدی مذکور کلایت نشانی دی لقوم دا پار دا قوم یعلمون چه دی ویگی علم لری وانجینا الذین نجات ورکمونگا خلقو تآمنو چی مومنانو وکانو وودی یتقون زان ساتون کی دا ظلمنا ولوتنا ولوت علیہ السلام ادھر از قالار کلچویدی لوت علیہ السلام لقوم اخبر قوم تا اتاتون الفاحشتا یارات الکویتا سبتکاریتا وانتم تبصرون حال دار چی تصیح وینئی دی لرا وَإِنَّكُمْ آیاتاسو لَتَاتُونَ الرِّجَالَ رَاتَلْ كَوِيتاسو نَارِنَ اُتاب نو علماء کرام ذکر کئی وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ تَرَوْنَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا پردن کوئی دا یو بلنا بی حیائی بی پردی خواہ اِنَّكُمْ آیاتاسو لَتَاتُونَ الرِّجَالَ رَاتَلْ كَوِيتاسو نَارِنَ اُتا شَهْوَةً پشاوت سرا من دون النساء ما سوا دا زنانونا بل انتم بلکی تاسو قوم یودا سے قوم تجہلون چسی جاہلان نی فما کان جواب قومی پس نو جواب دا قوم دا لوط علیہ السلام اللہ مگر اندا خبر قالو چی اوی دی اخرجو اباسی تاسو آل لوط اغا خاندان دا لوط علیہ السلام من قریتکم دا کلستاسونا انہم بے شکری اناسم دا سے خلق تی یتطہرون چیزان پاک ساتی نفان جیناو پس نجات ورکمنگ دی لوط علیہ السلام تا وَأَهْلَهُ والدتا إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر بی بی دی لوط علیہ السلام چواب قدرناها مقرکڑی و منگ دی لرا من الغابرین درست پاتی کی دون کنا پاذاب کی وامترنا باران ورمنگ علیم پدی بندی مطرن باران دا گٹو من کان خارج القریتی چه کم خلق دا دی کری نبہرو کنا پاگئی بندی اللہ تعالی گٹی رو ورولی پسا پس دیر بد دے مطر المنذرین اغا باران دے رولشو قلوتو نبی علیہ السلام الحمدللہ تمام تعریفنا اللہ تعالی لردی علی حلاک الکافرین وسلامنا وسلامتی دیوی علی عبادی الذین پبندگانو دا اللہ تعالی اغا استفا چی غورکڑی دی اللہ تعالی دی لراب اللہ آیا اللہ تعالی چر خیر بہتر دے پا عبادت سرا اما یشرکون یا اغا چلی شریکان جوڑی چیسی دی داغی دا پارس دلیل دا حقانیت نشتا نو ربط رکو دا مخ کی رکو سر اخکار دے چی پا مخ کی رکو کی مضمون دا توحید او مضمون دا رسالت ذکر شو مضمون دا توحید و مضمون دا رسالت نو پدی رکو کی مضمون دا توحید ذکر کیگی نو دا سپاری اختتام چوشکنا نو سوئی مضمون پکی اللہ خیر اما یشرکون اس بات دا توحید او سدے مخ کے کم دے کنا مضامین تے کم ذکر کیگی وقل الحمدللہ دا اللہ حبیبت تؤویا چیز تمام تعریفون اللہ لردی زکتا دا اللہ پیغمبری نو اس بات تا رسالت خوشو نو خلاصہ دا سپاریش ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خجی امن یا اغا مخلوقات خلق امن آیا راضات خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانونا والارد ازمکی وانزل لکم نازل ایساسو دا پارا من السمائی دا جانب الاسمان نمان داران فانبتنا پزرغن کی بی پدی سراب حدائق باغنا ذات بہجتن چی حسن والدی ما کان لکم ندی مناسب ساسو دا پارا انتم بتودا چی زرغن کیتا سو شجرها اغمیوی دی ایلہم اللہ آئشت سوک معبود دا اللہ تعالی سراب فی شیء من ذالکا چی دخ کار کولشی بل ہم بلکی دی قوم یودا سے قوم یعدلون چی سکی تجاوز کون کی دا حقنا شرک کینو امن جعل الارض امن آیاراتو جعل الارض چی گرد ولی دزبکا قرارا زید قراری وجعلا گرد ولی دی خلالا پدرمیان دی کیا نهار النهرنا وجعل لها گرد ولی دی پارا رواسیا غرنا وجعل بین البحرین گرد ولی پما بین دی دو دریابونو کی حاجدن پردا چسے کئی دیو بلنا چکم دیکنا
د هغې نه مخکې رستو کېږي نه. بس سره هغه د اوبو چې کوم د خوږو اوبو والا دریاب دی که نه، نه دا د دښتې مالګینو د ترخو اوبو سره نه یو ځای کېږي. لکه مثال به یې دله درکړم، د نظامپور په دې علاقه کې دلته کې د جهانګیري کې اټک سره دقه دی کې چې کوم دی که نه، د دریای کابل او د دریای سند یو بل سره یو ځای کېږي. ٹھیک شوه؟ نو ګورې تر ډېر حده پورې چې کوم نه د دی دا اوبه څه دي د یو بل نه جدا جدا روانې دي. ښه بلکل جدا جدا ځي. الہ مع اللہ، آیا شته څوک معبود اللہ تعالی سره؟ بل اکثرهم بلکې اکثر د دینا لا یعلمون نه پوهیږي. امن آیا هغه ذات یجیب المضطر چې قبل انکر دعا د هغه مجبوره اذا دعاه ورکله چې دعا وغواړي دی الله تعالی نه، ویکشف السوء او لري کی تکلیف، ویجعلکم او ګرځولی تاسو لره خلفاء الارض نایبان په ځمکه کې. الہ مع الله، الہ مع الله، یا څوک معبود د الله تعالی سره چې څوکي تکلیف در نه لري کی. قلیلا ما تذکرون، ډېر لږ تاسو نصیحت اخلئ. امن آیا هغه ذات یهدیکم چې هدایت کوي تاسو ته فی ظلمات البر، په تیارو د اوچکې والبحر او په تیارو د دریاب کې. ومن او آسوک چې رسول ریاح چې رالیږي هواګانې بشرن خوشخبري ورکوونکي بین یدی رحمته مخکې در باران نه. الہ مع الله، آیا شته څوک معبود د الله تعالی سره چې تاسو یې شریک جوړوئ؟ تعالی الله برتر دی الله تعالی عما دا سنه یشرکون چې دی شریکان جوړی. امن آیا هغه ذات یبدأ الخلق چې ابتداء پیدا کړي دي تمام مخلوقات ثم یعیده بیا به دوباره را ژوندي کړي. ومن آسوک یرزقکم چې رزق درکړي تاسو ته من السماء د جانب د اسمان نه والارض او د ځمکې نه. الہ آیا شته څوک معبود مع الله الله تعالی سره ستاسو د ذهن مطابق؟ قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام هاتوا راوړئ تاسو برهانکم دلایل خپل ان کنتم که چېرته تاسو صادقین رښتیا ویونکي. قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام لا یعلمون نه پوهېږي من هغه څوک په السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې الغیبه په غیبي کلي باندې الا الله مگر څوک دغه یو الله چې دته د هر یو د علم غیب خاصه ده د الله تعالی ذات ته، او الله ته د هر یو څیز د ما کان او د ما یکون علم دی. ښه الله ته د هر یو څیز په باره کې علم دی، د الله نه څه شی پټ نه دی. ښه وما یشعرون دی ته پته نشته ایان یبعثون چې کله به دوباره ایان یبعثون چې کله به ژوندي کول شي مړو لره. بل الدارکا بلکې رسیدل علمهم هغه د علم د دی دی فی الاخرت په آخرت کې. بل هم بلکې دی چې دی فی شک په شک کې منها د دینا. نو علماء کرام ذکر کوي بل الدارک علمهم فی الاخرت، د دی دا علم محدود دی د آخرت په مقابله کې، ځکه دی ته د دې په باره کې څه پته نشته که نه. ځکه پیغمبر علیه السلام نه جبریل امین تپوس وکړو چې مته الساعه قیامت پکلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مل مسئول عنها باعلم من السائل، وی چې تا ته پته نشته د قیامت په باره کې نو ما ته هم پته نشته. خجی بل هم بلکې دی چې دی په شک په شک کې دی من هر دینا بل هم بلکې دی من هذا دی علم د دینا عمون لندیدونکي. وقال الذين ويا خلق كفروا چې کافران شوي دي اذا كنا یا چې شمونږه ترابا خاورې و آباؤنا پلاران زمونږه انا لمخرجون یا مونږ به رایستلی شو د قبرونو خپلونه. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې مضمون د رسالت او د میعاد ذکر شو، نو په دې صورت په دې رکوع کې مضمون د میعاد ذکر کیږي. خلاصه د رکوع بیان د انکار د معاندینو عن المجازات چې څه دی د یوم المجازات د قیامت د ورځې نه د دې کفارو چې کوم انکار دی نو د هغې تذکره ده. لقد فتاکک سرا وعدنا وعده کړی شوي د مونږ سره هذا دا نحن مونږ سره وآباؤنا پلارانو د مونږ سره من قبل مخکې د دینا ان هذا نه دی الا مگر اساطیر الاولین هغه واقعات د مخکینو خلقو دي. قل ورته ووایه نبي علیه السلام سیرو ګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې فانظروا وګورئ کیف کان څرنګې چې عاقبة المجرمین انجام د مجرمانو. ولا تحزن علیهم خفکیگما پا تکذیب دا دی بندی ولا تکن مکیگا تفی ضیق پتنگئی کی مما دا غسن یمکرون چی دی سکی
کم تدبیرونه کوي هغه اعتراضات کوي ویقولون وای دی متى هذا الوعد کله به وي دا وعده ان کنتم کچرتی تاسو صادقین رښتینی قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام عسى قریبه ده ان یکون ردف لکم دا چې وي راتلونکي په تا سره بعض الذي بعض هغه عذابونه تستعجلون چې تاسو په تلوار سره غواړئ دی لره وان ربک بشک رب ستا لذو فضل مالک ته فضل علی الناس په خلقو باندې پسو بتاخیر العذاب دا الله فضل دا دی چې انسان ګناه وکړي نو الله ورته فورا څه نه وایي ولا موقع ورکړي ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دینا لا یشکرون شکر نه ادا کوي د نعمتونو د الله تعالی وان ربک بشک رب ستا چې لا يعلم پوهیږي ما په آس باندې توکنو چې پټي صدورهم سینې د دی چې کومه دشمنی د اسلام سره او د الله د پیغمبر سره د پرونو کې ده کنه الله وی د هغې نه خبردار یم نو وما يعلنون واچخکارا کون کی دی من تکذیب کچستا تکذیب کی وما من غائبت نشتره و پڑسی پی سماع پاسمان کی والارض پزمکا کی الا مگر فی کتاب مبین لکل شویر پیو کتاب واضح کی مطلب تینا لوح محفوظ دے ان هذا القرآن بیشک دا قرآن یقصو بیانی علی بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل بندے اکثر الذی دیر واقعات هم دی چی فی پدی کی اختلفون چی سکی اختلاف کی وانه بیشک دا قرآن مجید چی دے لہدن ہدایت تستاسو دا پارا ورحمتنا ورحمت تستاسو دا پارا وللمؤمنین او دا پارا دا مؤمنانو دا قرآن دا اللہ تعالی دا طرفنا دا ہدایت سازو سامان دے خود چا دا پارا چکم خلق ایمان والا دی ان ربک بیشک رب سا چی دے ان ربک بیشک رب سا چرے یقضی پیسل غو کی بینم فما بین دلی کی بحکمه پخپل علم سراب وهو العزیز العلیم و دغ اللہ تعالی غالب و علم لرن کرے پا توکل پس بروسک و علی اللہ پا اللہ تعالی بندی انک بیشکت چی علی الحق المبین خامقا پا اغدین محکمہ و پا دین واضح بندی انک بیشکت چی لا تسمع الموتا تنشی اورول کول چاہتا مړو ته نو ګورې یاد ساتئ تی ورته نشي کولی نو دا د دې خبرې دلیل نشي کېدی چې ګینې مړي نه اوري دا ګورې ځکه شوی الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تی ورته نشي اورولی نو ګورې یاد ساتئ نفي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده ځکه قوت ته سمع ورکوونکی دا د الله ذات دی ٹھیک شوه مونږ تاسو ته هم د اورېدو دا قوت چې الله وغواړي نو مونږ به اورو کنه ٹھیک شو جی ابا کی اور بڑی اوری کناوری مختلفن پیہی مسئلہ دا مختلفن پیہی مسئلہ دا اختلاف پکی را روان دے وگواریات ساتی زمانگ دا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند مسلک دا دے کنا چی مڑی اوری او باقاعدہ جی کم در حق دا واقعات دا دی دا پار احادیثو کے موجود دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا غزو بدر چی کم واقعہ وکنا پیغمبر علیہ السلام دا کفارو دا چی کم پس بدر کی مردار شو کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کم دے دا دی دا اجسادی دا بدر دی کوئی تے ورلوڑا کلل بیائی وطوی فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا اے کفارو اللہ چی در سرکم وعدہ دا عذاب کری و اغم و رختیا بیامون دا کنا حضرت عمر را مخکشو وید اللہ حبیب آیا دی اوری آیا دی اوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطوی او عمر وی دی داسی اوری کنا چه سنگا منگا تاسو اورو او بیا بل حدیث کے رازی کنا چه وَإِنَّ الْمَوْتَى لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ چه دا مڑے چه کم دے کنا وی دا سکی دا چه سوک دا دی دفن دا پارا دا قبر قوات راغلی وی دا مڑے دا دی خپو دا کشار اوری پوئی گئی تاسو باقی مختلفن پیہی مسئلہ دا کواوری او کناوری نو احکامات شرعیہ جی کم نر دی سارا گورے سا متفرع دی گورے مختلف باقی کمڑی عملہ بن دیگر سیب نہ چاہتا پوسو کو وطوی سیب مڑی اوری کناوری اگا وطوی سلویق کالو شمونگ دی جواندو توانو رولقا وی دی جواندو وانو دی دلو وی کمڑی خجی
کم دی جی انک بیشکت چیلا تسمع الموتا ورول نشکول مڑتا ولا تسمع السما ورول نشکول کنوتا الدعاء بلنیدا والله ورکل چو گردی دی مدبرین شاکون کی وما انت نیت بهاد العمی لار خودن کلندوتا ام ضلالتیم رستد گمراهی دینا ان تسمعو تا ورول کولش اللہ مگر منا چاہتا یومنو چی ایمان روڑن کی بی آیاتنا پیتنو دمنگا فهم مسلمون پسوی تابداری کون کی وَإِذَا وَقَالَ قَوْلُ وَرَكَلَ چِ واقیش عذاب علیم پدیمان دی اخرجنا نورو بباسمونگا لهم ددید پارا دابت الارض یو زند سر ددیز مکناب تکلمهم چی خبری بکی دی سر پلعت عربی کی خواہ علماء کرام ذکر کئی دق دابت الارض چی کم دکنا دابد ابلیس پا وجنی خواہ ان الناسا چی بے شک دا خلق کانو دی دی بی آیاتنا پیتنو دمونگا لا یوقینون چی یقین نساتی یوما پا آورد نحشرو چی جمع وکمونگ دیلر من کل امت دهر یو جماعتنا فوجن یو ڈلاب ممن دا چانا یکذبو چی تکذیب کون کیو بی آیاتنا پیتنو دمونگا فهم یوضعون پسوی بدئی گمانون کون کی حتی تردی پوری اذا جاؤ ارکل چی رو سیشی دی محشر تاب وقالن وویل چی دی تا کذبتم تکذیب کو تاسو بی آیاتی پیتنو دما سراب ولم تحیتو تاسو حاتن وکڑ بیا پری سر علمن دا جیت دا علمنا اما دا کنتم تعملون اما دا کنتم آیا یی تاسو اگچ عمل کون کی وی ووقال قولو واقی بشیا خبر دا عذاب علیم پدیبان دے بما پسبب دا آغی سرا ظلمو چی ظلم کون کیو دی فهم لا ينتقون پسن دی دی فهم لا ينتقون پسن بوی دی خبری کون کی ذکر دی سربا اگا یرو اگا روب با پدیبان دی دا حد نزیاد وی خواه علم یروایا نگوری دی انا جعلنا اللیلا دا چه گردولی دا منشپی لراب لیسکنو فیہی دا چه آرام حاصل کی پدی کی والنهارا ورز مبصرن روخان ان فی ذالکا بیشک پدی مشکور کی لآیات نشانی دا قدرت اللہ تعالی دی لقوم دا پار دا قوم یومنون چسوی ایمان لرون کی دی ویوما پاورز باندی انفقو چی فکوال چی پی سوری پشپیلی کی نففزعا پسمن بشی من مخلوقات پی السماواتی چی پاسمانون کی دی ومن فی الارض وغا چی پزمک کی دی اللہ مگر من شاء اللہ وغا چی اگواری اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام چی کلڑن بیش پیلی شروع کی کنا نو دی تمام مخلوقات دا ارواح پا دا اسرافیل علیہ السلام دیش پیلی تا ارسیقا نو بیا علماء کرام ذکر کئی وی چه کم حری علمان دی کم مقرب فرشتی دی اغیب اللہ تعالی دا دخ کے محفوظ ساتی خواہ وکلنا دا تمامتو حورات البکی دی اللہ تعالی تا داخرین پس سرا فزلت سرا وتر الارض وینی بتزمک لرا وتر الجبال وینی بتغرن لرا تحسبها چی گمان بکیت پدی بندی جامدتن دواقی او محکم وهي تمر حالان که الودی بدا غرنا مر الصحابی پچاندتلو دوری دی صنع اللہ الذی کاریگری دا اللہ تعالی غداتا اتقن کل شئین چی محکم کرے دی اریو سید لرا انہو بی شکل اللہ تعالی چی خبیر خبردار دے بما پا اغسمان تفعلون چی تاسوی کوي من جا چا چراتلو کل بالحسنتی پنیکار سراب پلہو پسوی برد پارا خیر منها بہتر دین ثواب من جا بالحسنتی اگا چا چراتلو کل پا ایمان سرا نو پلہو پسوی برد پارا خیر بہترین بدل منها ردینا وهم اودی چری من فضع دیر یومئذن دک وردن آمن پا امن بند بی ومن جاوا چاچراتلو قلب السیتی پا کفر سراب نفکبت پس داخلو لبشی وجوہم مخوند دی پنار پا اوز دو دخ کی حل تجزونا ویل بشی دیتا حل تجزونا یا بدل در کلیشوتا ستا الا مگر ما دا سکنتم چویتا ستا منون عملون کون کی انما بیشک خبر دادا امرتو حکم کل شوید ماتا انا عبدادا چی بندگی بکم زرب هذه البلدتی اغرب ددی کلی الذي اغا حرمها چی گردولی ددی لر حرم ولہو ددی اللہ تعالی دپار دی کل شئین ہر یو چیز وامرتو حکم کل شوید ماتا انکونا دا چی شمد من المسلمین دا تابداری کے انکونا دا دین دا اللہ تعالی وان اتلو القرآن دا چی زبل ولم قرآن مجید لارا پتا سباندی فمن احتدا پترا چاچی ہدایت حاصل کو نو فإنما پس بیشک خبر دادا یهتدی دا ہدایت پا مفید بھی لنفسی دا پار دا نفس دو ومن ضلا سوک چی گمرا شفقل و تووے نبی علیہ السلام انما بیشک خبر دادا ند چی من المنذرین دیرون کنیم
وقل هو نبی علیہ السلام الحمدللہ تمام تعریفنا اللہ تعالی لردی سیوریکم درد چی ابا خائی تاسو تاب آیاته نشانی د قدرت خپل په بدر کې فتعرفونها تاسو وپیژنئ دی لرا وما ربک ان دربستا بغافل انا خبرا اما د هغه څه نه تعملون چې تاسو عمل کوئ نو څه چل به کوي ستاسو د اعمالو مطابق په الله تعالی تاسو ته جزا درکوي. سورت قصص مکی سورت ته 88 آیتونه دي او 9 پکې رکوګانې دي. نو سوره قصص ورته په دې بنیاد باندې ویل کېږي چې په دې کې کلمه د قصص ذکر شوې ده. وقص علیه القصص نو تسمیه الکل باسم الجزء د قبیلینا دا مکمل سورت موسوم ده په سوره قصص باندې. دا سورت نازل شوه د رسول سورت نمل نه امکه د سورت بنی اسرائیل نه. د ترتیب جمعی په اعتبار سره 28 او د نزول په اعتبار سره یو کم 50 نمبر سورت ده. نو ربط ته سورت تمکه سورت سره دا دی چې په مکه سورت په آغاز کې ذکر د قران مجید نو د دې سورت په آغاز کې هم څه دی ذکر د قران مجید ده. خجی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی اغه الله چې سي خپل کتاب واضح بیانون کې نازل کړی دی. الرحمن چې عام مهرباني کوونکی چې په دې کې د انبیاء واقعات ذکر کړی دي. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په هغه چا باندې چې د دغه واقعاتونو عبرت حاصلوي او خپل اصلاح کوي. طاسین میم الله تعالی په پمانه دي حروف باندې تلک نو علماء کرام ذکر کوي وی طا پمانه دو طامسات الجهل جهل ختمون کے سین پمانه سریع الاغالة للشک دیر سر ختمون کے شک تے او بل میم پمانه دو مضیلة للشبهات الباطلہ ددی باطل اعتراضات لختمون کے تلک آیات الكتاب المبین دایتنا دا کتاب واضح دی نتلول والمنگالی کا پتا باندے من نبئی موسیٰ خبر تحقیقی دا موسیٰ علیہ السلام و فرعون دا فرعون بالحق پا حق سراب لقوم دا پار دا قوم یؤمنون چسکی ایمان راوڑن کی دی ان فرعون بشک دا فرعون چو علا تکبر کون کے فی الارض پزمکا کی وجعلا گردولیو دا اہلها اغوسیدن کی دا دی مصر شیعان مختلف ڈلی یستضعفو چی کمزور بے گنلا طائفتا یوڑل منهم دا دیناب یذبح ابناهم چی دبح کول بے دامن دا دی ویستحی جوندی بے پریخو دی نساءهم لنا دا دی انہو بشک دا فرعونیان کانو من المفسدین دا فسادیانو ناب ونريد إرادة لرمونغا أن منادات إحسانكمونغا الذين پا خلق باندي نستدعفو چی کمزوری گنل شو فی الارض پس مکدم سرکی ونجعلهم دا چی اگردو مونگ دی لراب ائمتا مقتداغان پا دین کی ونجعلهم الوارثین دا چی اگردو مونگ اغا وارثان دسو دا امانت دا دین وارثان دا اغا نعمتون دا فرعونیانو یا دا کتاب او دا شریعت خوا ونمکل لهم دا چی قوت ورکمونگ دیتا فی الارض پس مکا کی ونوری فرعون ونوری خود لهمونگا فرعون تا وحامان تا وجنودهما لخکر دیتا منهم دلینا ما اغسکانو چیو دی یحذرون یریدن کی واوحینا چستلو علماء کرام ذکر کی ویفد دی فرعون پا خوب کی اولیدل یو خوب اولیدو نو نجومیانو وتوی وستاد دی خوب تعبیر داده کنا چې څه چل بکیږي یو ماشوم به پیدا کیږي چې د هغه د وجه نه ستا ټوله بادشاهي دا به تسنس کیږي. نو الله تعالی وی فرعون یریدو او د دغه لپاره خپل تدبیرونه اختیار کړل وی 70000 ماشومانان چې کم دي کنه د پیدایش په ټیم کې ذبح کړل او یا غرما شمانان. نو الله تعالی وی ته د کمی خبر نه دی یریدو اگه حضرت موسی علیہ السلام می د پکور کې پیدا کړه واوحینا الهامکم الى ام موسی امر د موسی علیہ السلام تا ان ارضعیه دا چسوکا پای ورکو دی موسی علیہ السلام تا پیدا خفته پسر کله چیریږي تعالی په باندې نو فالقه واچ ودر په الیم په دریاب کې ولا تخافي ما یریګتو ولا تحزني وغمك وتو ان بشکم چیرادوه واپس کون کی دی موسی علیہ السلام لره الیک تا وجاعلوه غرضون کی دلر من المرسلین ذا پیغمبراننا فالتقطه پس اوچت پکی دلر آل فرعون اغسو
اغا آل د فرعون لیکونا دا چشی لهم د دې لپاره عدوا دشمن وحزنا او سبب د غم ان فرعون بشکدا فرعون وهامان او هامان وجنودهما لخکر د دې دواړو کانو د خاطئین خطاکار وقالت امراه العزيز او خدید وقالت امراه فرعون او خدید فرعون چې سوا آسیه بنت مزاحم او علماء ذکر کوي وکانت عم موسی و اذا د حضرت موسی علیه السلام سوا پپوی وخا وقالت امراه فرعون خدید فرعون قرة عين لي اخوال دسترګو زما ولک استاد پارا لا تقتلوه مقتل کوي دلراب عسى قريب دا ان ينفعنا دا چې فائدہ را کړي مونږ ته او نتخذه یا چې اونې شو دلره ولد الفاولاد سراب وهم لا يشعرون او دې ته پته نه و چې دې دا تم به ځای ده واصبح وغرديدو فؤاد ام موسى اغزل د مور د موسی عليه السلام فارغا شو بقرارا هیرون کے وحلرا ان شان دا دکا دا نزدی واب لتبدی بیهی دا چخکاروالے کڑو پدی سارا چی دا سوکتے زوی زما دے لولا عربتنا کچرتن میں مضبوط کرے علا قلب حاضر دی لتکونا دا چشیدہ من المومنین دسانا دا یقین کون کنا پوادی دا اللہ تعالی وقالت اویدی مور دا موسیٰ علیہ السلام لأختہی خور دا موسیٰ علیہ السلام تجسوا مریم بنت عمران قصیه روان چه پدی سرا فبصورت پس لیدل کوا بهی پدی سران جنوبین پاڑخون دسترگو کی وهم لا یشعرون پدا سیال کی چه دی تا پتا نلگی چه گنی دا مریم بنت عمران دا دی تابوت تابیداری کئی دی من دی نظر ساتی خواب وحرمنا منکڑمونگ علی دی موسیٰ علیہ السلام لراب المراضع اغد پی ورکون کو زنانونا من قبل مکر دینا دسنا من قبل رده الى امه چه اللہ تعالی سو کی خپل مورته واپس کینو نو فقالت بس اوی دی خور د موسی علیہ السلام حال دلکم خبرداری درکم تاسو ته علی اهل پیو خزداسی باندې علی اهل بیت پیو داسی کور باندې یکفلون او چې کفالت پکید دی ماشوم لکم ساسو د پارا وهم او دی له دی ماشوم د پارا ناصحون سبی خیر خواهان بینو نو علماء ذکر کئی وی دا خبره چه اکڑا کنا نو دا حامان چه اکڑا دا حرامی را پاسیدو فرعون تیوی وی دی تا جوڑی دا دی ماشوم اغا حقیقی مور معلومه دا چه وی دی دا سیوی خواه نو اغا سوکوا اغا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خور وقا نو حضرت اغیو توی وی وهم لہو ناسحون وی دخ کا کور والا بدا دی فرعون خیر خواهانی کنا دلو وی خلطی خواه ٹھیک شو جی نو فرددناہو پس واپس کمونگ دا موسیٰ علیہ السلام الى امہی کور دا مور خپلتا کئی تقر عینوها دا چی یقی وسترگی دا دی پلیدو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا ولا تحذنا وغمنا کیف فراقت دا موسیٰ علیہ السلام ولتعلما دا چی یقینو کی دا ان وعد اللہ چی بیشک وعد دا اللہ تعالی حق رختنی دا ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون نپوئی پسو پا علم الحقائق پاندے پا حقیقت پاندے حقیقت پاندے نو پوئیگی اللہ ہر یو کار جے کم دے کنا پاگی کی حکمت پروت وی خواہ تے ملاشتے بس دائیو رکو پکی در دغکو او جی ولما رکلچی بلغا ورسل دا موسیٰ علیہ السلام شد وزوانی اخپلتاب واستوا او سشو پورش عقل دا موسیٰ علیہ السلام آتیناہو ورکڑو منگدتا حکم النبوت وعلما او علم دا حقائقو وکذالکم دا کرنگی نجزی المحسنین بدلی ورکو منگنیکو کارتاب ودخل المدینتا داخل چدی خارتا علا حین غفلت پا وقت کیلو لکی من اہلها دو سیدون کردیناب پا وجدا پسوی مندفیا پدی کی رجلینی دو کسان یقتترانی چی سکولی جگڑی کولی یو بل سرا هذا دا یو چی من شیعتی دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نو وهذا من عدوه او دا دلی دو دشمنانو دا دینو نو فاستعاصه الذي پس مدد اغخت آکس من شیعتی دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نو علی الذي پا مقابل دا آکس کی من عدوه چی دشمن دا دیدوارو خان فوکدہو موسیٰ پسوک ورکدتا موسیٰ علیہ السلام فقضا علیہ الموت فقضا علیہ نو پس پیسالا وشپا پا دباندی دا مرگو علماء ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ولا سوک ورکو نو سچلو بس اگا جی کمدن حقا بس
او جی نو قال نو فرمایل موسی علیہ السلام هذا دا قتل کیدل من عمل الشیطان دا عمل دا شیطان ندی انه بشک دا شیطان چې د عدو دشمن دی مبین مضل گمراه کونکي دی مبین خکار د دشمنی دو قال نو فرمایل دی موسی علیہ السلام رب اے رب دما انی بشک دا چم ظلم تو ظلم میکړ نفسي په خپل ځان باندې فاغفر لي بخنو کما تاب فغفر له پس بخنو کړه الله تعالی انه بشک الله تعالی هو الغفور الرحیم دا الله تعالی بخون کې مهربان دی نو قال نو فرمایل دی موسی علیہ السلام رب اے رب دما بما انعمت علی په سبب د دې سره چې تا انعام کړل په ما باندې فلنکونا دا چې نشم ظهیرا معاون للمجرمین د پاره د مجرمانو نو فاصبح پس وګرځید په المدینه په خار کې خائفا یریدون کې یترقبو چې سوشي یترقبو چې بس پرسی به وشي د موسی علیه السلام ها نو فاذا الذي پس ناگان اغا بنی اسرائیلی استنصره چې مدد غوښته د موسی علیه السلام نه بالامس پرون یستصرخه نو فریاد وکړو د موسی علیه السلام ته په بل قبطي سره نو قال نو فرمایل له د موسی علیه السلام انک بشکت چې لغوی مبین خامخ ښکاره گمراهی ځکه وستا خو بل کار نشته کا بل کار نشته روزانه جګړې نو فلما پثر کله چې ان ارادا دا چې اراده وکړه ان یفتشا دا چې د فکی بالذي کسرا هو عدو لهما چې دشمن د دې دواړو نو قال هو ویل دی بنی اسرائیلی علماء کرام ذکر کوي حضرت موسی علیه السلام چې څنګه را روان چې کنه نو دی بنی اسرائیلی وکتل چې د موسی علیه السلام په طبیعت کې خو غوسه ده نو د سره یاره پیدا شوه چې ګینې نن ما پورته لیږي ښه نن جوړه ما برلیږي نو څه کوي نو قال وی دی موسی علیه السلام اتريدو اراده لري تان تقتلني دا چې قتل کې مال را کما قتلت نفسا بالامس لك چې څنګه قتل کړو یو نفس لره پرون ان تريدو ته اراده لري الا مگر ان تكون دا چې شت جبار سرکش په الارض پزمکه کی وما تريدو ته اراده لري ان تكون دا چې شت من المصلحين د چانا اصلاح کونکونا وجعل رجل یو سړی من اقصى المدینه دبل سمت د خارنا یسعى چې تیزی کولا سو د فرعون د قوم نوقه نو علماء کرام ذکر کوي چې د نوم حزقیل یا شمعون یا شمعان د نومخه نو قال نو ویل دی موسی علیہ السلام ان الملأ بشک سرداران یعتمرون بک مشوره کړي د په حق ساکي ليقتلوك دا چې قتل کی تعالی را فخرج اودتو انی بشک د چملکستا د پاره من الناس حين دسم د خیر خواهانو نیم حضرت موسی علیہ السلام تیوی زوزنو نو ننم اوسم لګ وخت مخ کې چې کم دی کنه دلته کې چې بچا قتل وکړو ندی تو تعالی تبلا نو بس والی صاحب څخه به پروت نو بس د دې د قانون نه او د دې د مصیبت نه به بېغمه ونکه ټیک شو جي ځکه د سلطنتونو هغه قوانین چې کوم دي هغه په یو بل نه لاګو کېږي ښه جي نو انی بېشکه د چملک ستا دپاره من الناس حین د چا نه یم د خیر خواهانو نه یم نو فخرجا پس راووت موسی علیه السلام منها د دې ښار نه خائفا یریدونکې یترقبو چې یریدو د طلب د ده نه قال نو فرمایل دی موسی علیه السلام رب ای رب زما نجني نجات راکې ماته من القوم الظالمین د سزا د قوم ظالمانو نه د فرعون د قوم د سزا نه مې بچ کړه صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمن د ټولو دا ناسته قبول کا الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه نصیب کا الله تعالی مونږ ټول د شریرانو د شر نه د حاسدانو د حسد نه د بنیتو د بنیتینا د جادوګرو د جادوانو د کوړو د منترو نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه الله مونږ ټولو ته خپل رضا راکړه الله مونږ د خپلې نافرمانۍ نه وساته الله مونږ په دنیا کې د ذلیله کېدو او د رسوا کېدو نه وساته الله مونږ په آخرت کې هم د ذلیله کېدو او د رسوا کېدو نه وساته الله زمونږ دنیا هم ښایسته کړه الله زمونږ آخرت هم ښایسته کړه الله زمونږ د ټولو د دواړو جهانو حیا پردې وساته
الله مونږ ټول ته د حیا د عزت او د تقوا د عفت او د پاک دامنۍ والا ژوند را نصیب کا الله مونږ د بې عزتۍ نه مونږ د بدنامۍ نه مونږ د بې حیايي او مونږ د بې شرمۍ نه وساته الله مونږ د تاڼو تحصیلونو اسپتالونو او اکسیډنټونو نه وساته الله مونږ ټول زمونږ د ټولو